अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ټول ښه برابر به وي. اچھا مونږ نه ډېر خلک تپوسونه کوي چې آیا ته په یوټیوب باندې خپل کورس ولې نه اپلوډ کوې. نو هغې په باره کې ما دا یو ټاپکس دی که نه، ډېر خلک ما نه تپوس کوي چې مونږ به خپل ډیلی او ویکلی بیاس څنګه معلوموو. خپل لکه ډېر خلک ته خپل بیاس معلومول لږه مشکل شوي دي ښه. نو د بیاس ته مونږ تاسو سره سیمپل طریقه ده. زه به خبرې پښتو کې کوم ځکه چې زه یو پښتون یم. نو په پښتو کې خبرې صحیح وي ځکه چې ما نه تر اوسه پنجابي تپوس نه دی کړی چې ته ما ته ویډیو اپلوډ کړه. ما نه پښتونه خبرې کوي، ما نه پښتون تپوسونه کوي، ما سره پښتونه خبرې کوي. زما یوټیوب پښتونه ګوري، نو هغې دپاره به زه سیمپل پښتو کې خبرې کوم. ټیک ده. سو نننی زموږ تاسو ټاپکس دی، مونږ تاسو به خپل ډیلی بیاس څنګه معلوموو. څه شی ډیلی بیاس به څنګه معلوموو چې مونږ تاسو خپل ډیلی بیاس وګورو چې آیا مونږ تاسو چې نننی کم ټاپکس دی هغې د مونږ تاسو سره سیل دی یا بیریش دی یا بولیش دی خپل بیاس معلومول به څنګه کیږي. د بولیش د بیریش بیاس قسمونه وي که نه. که چېرته زه تاسو ته د بولیش بیاس ټاپکونه وښیم چې بولیش بیاس به مونږ تاسو سره څنګه کیدلی شي، نو بیاس ته مونږ تاسو سره په ډیلی او په ویکلی کینډل باندې ډیپینډ کوي که نه. مطلب مونږ تاسو سره یو وي ویکلی بیاس او یو وي د مونږ تاسو سره ډیلی بیاس او یو وي منتلی بیاس که نه. سو مونږ تاسو که چېرته د بیاس خبره وکړو د بولیش لپاره، که چېرته ته ډیلی کینډل کې د اوپن کړی وې که نه، ډیلی چارټ ته اوپن کړی و، نو هلته به څه داسې قسم اچھا دلته د مونږ تاسو سره ډېر خلک دا تپوس کوي چې آیا په بیاس کې کینډل کلر میټر کوي یا کینډل ټایپس کلر ټایپس ډیپینډ کوي په مارکیټ باندې. سو دلته تا دپاره هسې یو کینډل پکار ده چې هغه کم سایډ ته کمه کینډل کم ټایپ کمه کینډل وي، بولیش بیریش چې کمه کینډل هم وي. نو د مونږ تاسو سره مثلا دا د مونږ تاسو سره یو د پریویس ډے هائی ده. څه ده؟ دا د مونږ تاسو سره د پریویس ډے هائی ده، او د مونږ تاسو سره د پوینټس چې کم دی د مونږ تاسو سره یو ډیلی پریویس ډے لو ده که نه. مونږ تاسو سره د څه دی یو د پریویس ډے لو ده. مونږ تاسو به چې کله چارټ ته ننوځي په چارټ کې به د پریویس ډے چې کم پوینټس دي هغه به پریویس ډے هائی اینډ لو چې کم دي هغه به مونږ تاسو مارکو ښه. نو هغه چې کله مونږ تاسو مارکو هغې ته به ګورو چې اوس مارکیټ څه کوي. مونږ تاسو به د سویپ سره خبره کوي. څه د سویپ سره یا د کلوزینګ وي د باډي کلوزینګ سره خبره کوي. اچھا اوس یو دلته یو مونږ تاسو سره سه قسمه پوینټس ارسي، سه قسمه کینډل راځي. مطلب که مونږ تاسو سره چېرته هم داسې وشي چې د پریویس ډے لو یا د پریویس ډے هائی د مونږ تاسو سره که زه د بولیش خبره وکړم د پریویس ډے د کومه پریویس ډے ده د مونږ تاسو سره د دې لو سویپ شي. څه وشي؟ د پریویس ډے لو سویپ شي. مثلا مونږ تاسو سره اسې مثال در کوم چې دا د مونږ تاسو سره یو څه دی یو بیریش کینډل دی. دا د مونږ تاسو سره یو بیریش کینډل دی. کلر به ته ورکوم. اچھا نو مونږ تاسو سره څه وشي د پریویس ډے لو سویپ شي په ویک سره. څه وشي یو پریویس ډے چې کومه لو ده پی ډي ایل دی هغه د مونږ تاسو سره سویپ شي څه داسې ټایپ. نو هلته د مونږ تاسو سره خو ته به هسې مقصد دا دی چې ته به په دغې ورځ باندې خپل بولیش سایډ سیټ اپ غواړې او که نه نیکسټ ډے ته به ته انتظار کوې. ډېر خلک په دې کې کنفیوز شوي دي. مطلب که چېرته د مونږ تاسو سره یو وي کلوز کینډل چې مطلب دغه شی کلوز شوی وي، نو اخو الریډي تا دپاره بولیش کنفرمیشن درکوي چې نننی د مونږ تاسو سره بیاس څه دی بولیش دی. او یو وي د مونږ تاسو سره کینډل پرنینګ کې وي او د مونږ تاسو سره نیکسټ سیټ اپ به کم سایډ ته غواړي. مثلا د مونږ تاسو سره ډیلی کینډل کلوز شوی نه ده او مونږ تاسو څه کوي سیټ اپ غواړي. هغې دپاره تا ته چې کله د پریویس ډے لو د بولیش خبره کوم د بولیش بیاس خبره کوم چې د پریویس ډے لو سویپ شي او هلته یو پی ډي ارې همیشه دپاره یو پی وائی پراته وي که نه. چې کله د مونږ تاسو سره هلته پی وائی پراته وي نیکسټ د نننی چې مونږ تاسو سره کم بیاس نیکسټ ډے چې کم مونږ تاسو سره بیاس سره روان دی هغه همیشه دپاره دلته د مونږ تاسو سره څه وي بولیش سایډ ته خپل بیاس وي. ټیک ده. نو ما مقصد دا دی چې ته به بیاس څرنګه معلوموې. پهله به ته څه وکړې د پریویس ډے هائی اینډ لو به مارکې. اوس به ته هلته ګورې چې آیا مارکیټ ته مونږ تاسو سره د پریویس ډے لو سویپ کوي او که د پریویس ډے هائی سویپ کوي. که چېرته ته الریډي ټریډ کوې ډایرکټلی ټریډ کوې هلته به ته یو پی وائی مارکې
اپوزیټ سایډ باندې، مطلب د موږ تاسو سره دلته یو څه دی پی ډی ار لو سویپ شوی ده، پریویس ډے لو سویپ شوی ده کنه. دلته د موږ تاسو سره یو پی واي راغله کنه، یو پی واي راغله پوینټ اف انټرست راغی چې هغې نه مارکیټ ریسپیکټ خوړلی دی. اوس دلته د موږ تاسو سره ډېر خلک داسې کنفیوز شي چې آیا زه به د دې کینډل کلوزینګ ته انتظار کوم که نه زه ډایرکټلی د دې ځای نه خپل بای سیټ اپ معلومولی شم که نه. سو د موږ تاسو سره که ته چېرې ټایم بیس ماډل کوې، یعنی ټایم بیس ماډل ټریډ کوې که نه، هغې دپاره به ته په ټایم باندې ټریډ کوي. او که ته وایې چې نه زه سوینګ ټریډ کوم، د یو 2-3 ورځې راسه خپل ټریډ هولډ کوم، نو هلته د تا سره دلته یو کار راځي. مطلب د موږ تاسو سره که زه چېرته خبره وکړم چې د موږ تاسو سره څه وشي، د پریویس ډے سویپ شوله، مثلا دلته موږ سره پریویس ډے سویپ شوله، ته به لاړ شې د بولیش خبره کوم، ته به لاړ شې څه ته یو پریویس کلاسز ته، مطلب پریویس ټایم فریم ته، مطلب سمال ټایم فریم ته که نه. په ډیلی کې زه لګیا یم، زه به لاړ شم H1 او H4 ته، هلته به زه خپل ټرینډ معلوم کړم. دلته موږ تاسو سره د بیاس الریډي پته لګېدلې ده چې کوم بیاس دی، د ډیلی لو یې سویپ کړی دی، یو پی ډی ار یې ټیپ کړی دی، یعنی لیکوډیټي سویپ یې کریټ کړی دی په یو کینډل کې که نه، د پریویس ډے لیکوډیټي یې سویپ کړله. سو هلته به موږ تاسو H1 H4 ته لوټ شو، هلته به موږ تاسو یو خپل ډایرکټلی ټریډ معلوم کو، یعنی ډایرکټلی ټرینډ مطلب دا دی چې موږ تاسو هر ته یو سټرکچر معلوم کو چې اصل کې د مارکیټ سټرکچر څه دی. مثلا زه ګورم چې مثلا د موږ تاسو سره ډیلی لو سویپ شوله، هلته د موږ تاسو سره ډیلی بای سایډ ته لاړو، هلته خو څه د سمال ټایم فریم پی ډی ار موجود نه وي، یعنی د موږ تاسو سره د H4 H1 اډر بلاک ته اپ سایډ نه موجود نه وي. خیر که موجود هم وي بیا به ته لاړ شې M15 ته، مطلب زه دلته M15 ته راغلم، زه M15 ته لاړم د څه دپاره، M15 ته به زه لاړ شم د مارکیټ سټرکچر شیفت د MSS دپاره او د لیکویډیټي فایند کولو دپاره. یو لیکویډیټي الریډي د موږ تاسو سره جنریټ شوې ده چې هغه موږ سره د پریویس ډے لو ده که نه. نو موږ تاسو سره زه لاړم اګین څه شته CASD به وګورم چې کله د موږ تاسو سره د 3 پوینټس کنفرم شي د موږ تاسو سره، که چې هلته زه صرف سوینګ ټریډ کوم، د 3 پوینټس موږ تاسو سره کنفرم شول، نو زه به څه وکړم، لاړ به شم لږ سمال ټایم فریم ته، یعنی M15 کې زما MSS لیکوډیټي CASD مارک ما هغه وشي کنفرم شي، نو زه به څه وکړم، نیکسټ زما مقصد دا دی چې ته به لاړ شې M5 یا H1 ته که نه، سوري M1 ته، هلته به ته وګورې چې آیا مارکیټ ته ماته انټری کوي او که نه، یعنی MSS نه بعد هغه FG او اډر بلاک به ته وګورې. ته شای FG اډر بلاک یعنی ته به پی او آی وګورئ، یا ته به چې د اډر بلاک څومره ټایپس دي که نه، هغه کې به یو درته راځي، اکثر موږ تاسو سره دلته راځي بریکر بلاک سره راځي، دلته د موږ تاسو سره بریکر بلاک راځي. نو ته به دا پوینټ ځان دپاره وګورئ که نه، چې کله ته دا وکتل هغې نه پس داسې پوینټس تا وکتل چې دا تا معلوم کړل، یعنی موږ تاسو سره مثلا دلته پی ډی ار ده، زه به لاړ شم هائی ټایم فریم نه لو ټایم فریم ته، یعنی M15 M5 د ټایم فریم ته به زه لاړ شم. ټیک ده، لیکوډیټي مې مارک کړه CASD FG اډر بلاک د MSS نه بغیر. دلته د موږ تاسو سره څه وشول، مثلا یو دلته MSS شوی دی، څه شوی دی، دلته د موږ تاسو سره یو MSS شوی دی. که زه چېرته خالي د سوینګ ټریډ خبره وکړم چې په ډیلی بیاس باندې به څنګه خپل ټریډ کوې که نه، نو دلته د موږ تاسو سره څه وشول، یو خپل MSS او CASD به زه مارک کړم، هغې نه پس لږه به سمال ټایم فریم ته لاړ شم، دې پوینټس کې په دې پوینټس د MSS په لیفټ سایډ باندې به زه خپله پی ډی آی مارک کړم، یعنی پی او آی به زه مارک کړم، سمال ټایم فریم پی او آی انټري پوینټس به زه مارک کړم چې دی هغې ته ریسپیکټ راوالي، یعنی پول بیک راوالي، یعنی ریټریسمنټ وکړو، هغې نه ریسپیکټ شروع کړي که نه. اچھا چې د موږ تاسو سره هلته ریسپیکټ شروع شي، نو هلته د موږ تاسو سره یو بای سیټ اپ جوړ شو. څه وشو، یو د بای سیټ اپ، یعنی تا دلته بیاس معلوم کو، ته چې خپل کم ټارګیټ دی هغه به د پریویس ډے هائی او یا 3:1 به وي، او یا خپلې لیکوډیټیز چې کم ایکسټرنل انټرنل لیکوډیټیز دي هغه هم ټارګیټ کولی شي. سو دا د موږ سره یو سیمپل بولیش بیاس پریویس ډیلی بیاس وو. او که چېرته زه د بیاریش خبره وکړم نو سیمپل دا خبره ده چې مثلا موږ تاسو سره یو کینډل جوړه شوې ده، د دې کینډل ما هائی اینډ لو مارک کړم، څه د دې کینډل ما د موږ تاسو سره یو پریویس ډے کینډل ده که نه، د پریویس ډے کینډل ده. اوس دلته وګوره، دلته د موږ تاسو سره د پریویس ډے هائی ده، که زه چېرته وګورم PDH، او د موږ تاسو سره څه دی پریویس ډے لو ده. اوس مارکیټ ته موږ تاسو سره څه وکړل، مارکیټ ته موږ تاسو سره
یو د پریویس ډے های سویپ کړله سی وکړل د پریویس ډے های سویپ کړله دلته مونږ تاسو سره کله چېرته اگزامپل درکما تھیوریټیکلی سو دلته د مونږ تاسو سره مقصد دا دی چې دلته د مونږ تاسو سره د پریویس ډے های سویپ شي او که چېرته ته غواړې چې زه نیکسټ ډے ته کنفرمیشن وکړم نو ته به د کینډل کلوزینګ ته انتظار کوي چې کلوزینګ وشي او که ته وایې چې نه زه سوینګ ټریډ کوم د ډیلی په بیس باندې پرېږدم یعنی خپل ټریډ زه په ډیلی یعنی په 100 ورځو دپاره یې لګوم یعنی د های ټایم دپاره یې لګوم یعنی د زیات ټایم پاره یې لګوم نو هلته به ته وګورې چې آیا د چېرته چې پی ډي ار پریویس ډے های سویپ شوی ده هلته یو پی ډي ار شته او که نشته یعنی چې چېرته د مونږ تاسو سره یو د پی ډي ار های سویپ شوی ده هلته مونږ تاسو سره پی ډي ار شته او که نشته که چېرته وه نو ته به لاړ شې بیا ایم ایس ایس ته لیکویډیټي سی ایس ډي ته د څه کم ټایم فریم ته M15 اور M5 بهترین دی که نه یا M30 بهترین دی چې کله هلته تا سره یو ایم ایس ایس کنفرم شو سو شو یو ایم ایس ایس د تا سره کنفرم شو نو چې کله هلته د مونږ سره یو ایم ایس ایس کنفرم شو ایم ایس ایس وشو چې کله ایم ایس ایس وشو په M15 کې اور M30 کې نو هلته به ته لاړ شې M5 M1 ته د انټري اخیستلو دپاره یا M15 کې ډایرکټلی هم انټري اخیستی شي د ایم ایس ایس په لیفټ سایډ باندې به یو های باندې ته خپل پی ډي ار مار کې یعنی پی واي به مار کې سمال ټایم فریم پی واي هغې ته ټپ وکړي او ریسپیکټ شروع کړي د هغې ځای نه ته خپل ټریډ ایگزیکیوټ کېدلی شو د دې ځای نه ته انټري جوړېدله څه دپاره یو د یو ورځ دپاره د 2 ورځو دپاره خپل سیل سایډ ځکه چې دلته تا بیاس معلوم کړی و چې دلته څه وشي سیل سایډ انټري راځي او بل ته مونږ تاسو سره یو د سویپ د ون سایډ سویپ بیاس ویلو که نه بیاس څو ټایپس دي که نه یو وي مونږ تاسو سره ون سایډ سویپ بیاس که نه او بل وي د مونږ تاسو سره پریویس ډے های وي د باډي کلوز او پریویس ډے لو وي د باډي کلوز هغه څنګه کېږي هغه وګوره مونږ تاسو سره مثلا د یو کینډل ده پریویس ډے کینډل ده کلوز شوې ده اچھا دلته مونږ تاسو سره یو پریویس ډے کینډل ده دغه کلوز ده د دې های او لو ما مار کړل څه وکړل یو های اینډ لو مې مار کړل د پریویس ډے های ده او دا د مونږ سره د پریویس ډے لو ده چې کله دا ما مار کړل اوس به زه څه وکړم مارکیټ څه وکړي راشي او د خپلې د دې کینډل لو مار کړي یعنی د دې کینډل لو سویپ کړي دلته د مونږ سره د پریویس ډے چې کومه ده د پریویس ډے لو سویپ کی او مارکیټ اپوزیټ مومنټ شروع کی سو کی د خپل پریویس ډے ډایرکټلی های په باډي سره واخلي مثلا دلته د مونږ سره څه ټایپس راشي دلته د مونږ سره داسې واخیست شي ټیک ده په باډي سره نو دلته د مونږ سره د پریویس ډے های په باډي سره واخیست شي او لو یې په ویک سره سویپ شي نو دلته د مونږ مقصد دا دی چې مونږ سره دلته بیا بیاس چرته دی نیکسټ ډے بیاس به د مونږ سره اپ سایډ ته وي نیکسټ ډے بیاس چې کوم دی هغه د مونږ سره بولیش شو کلیر شوله یعنی دلته د مونږ سره بایرز وایي یعنی چې بایرز کم موجود دي په مارکیټ کې هغه وایي چې دلته د مای انټرست کم دی هغه د بای دپاره دی کلیر شوه اچھا ځکه چې په دې کینډلز کې چې څومره هم سیلر راغلی وي هغه یې دلته خلی صرف دې ته یې حرکت ورکړو او دلته د مونږ سره الریډي په دې کینډلز کې بایرز راغلل نو دلته د مونږ سره بیاس چې کوم دی هغه د بولیش د پاره وي نیکسټ د مونږ سره دغه سیټ اپ کې بیریش خبره کا چرته وکما دلته د مونږ سره مثلا یو کینډل جوړه شوې ده د دې کینډل د پریویس ډے ده او د دې کینډل های لو بس ځان لا مارک مته چې پهله چارت نوځي ته د پریویس ډے های اینڈ لو دا به ضرور مارک وې کنه اجا دلته مونږ سره پریویس ډے های او لو مارک شوم دلته وګوره اچھا پریویس ډے های مارکیټ سوکړل مارکیټ د خپل پریویس ډے های چې کومه ده هغه سویپ شي د پریویس ډے های سویپ شي او د پریویس ډے لو په باډي سره واخیستل شي یعنی د مونږ سره څه ټایپس راشي چې د پریویس ډے های سویپ شي او د مونږ سره د پریویس ډے لو په باډي سره واخیستل شي دلته د ما مقصد دا دی چې دلته کم اته بیاس ته هغه همیشه د پورا په دې ورځ باندې د لپاره دا بیاس کم دی بیاریش دی ٹھیک ده اچھا یعنی د مونږ سره چې نیکسټ ډے کم سیټ اپ جوړیږي زه به همیشه کوشش کوم چې د دې ځای نه زه سیلینګ وکم نه کې بایینګ ولې چې دلته مونږ سره الریډي مارکیټ کې سیلرز انټرسټډ دي څه ټایپس دي او بل مونږ سره جاني څه داسې قسم ټاپکس ډیسیژن راشي څه داسې قسم پوینټس راشي چې د پریویس ډے های لو د مارکړل
او د مونږ تاسو سره پریویس ډے لو های ما مارک کړل ځان لپاره او مارکیټ څه وکړي مارکیټ لاړ شي د خپل پریویس مطلب د مونږ تاسو سره د پریویس ډے های هم سویپ کی او د پریویس ډے لو هم سویپ کی یعنی په باډي سره یو سایډ نشي واخیسته او نه یو سایډ سویپ شي خو دواړه سایډ سویپ شي یعنی د مونږ تاسو سره د سنگل کینډل مونږ دیتا وایو چې سنگل کینډل په ډیلی بیس باندې راشي نو دلته به خپل ټریډ په دې ورځ باندې وا اصل کې مارکیټ کنسoliډیټ وی ولې چې د مونږ تاسو سره یو ورځ په یو پرایس کې مارکیټ ته راتاوېدو او نیکسټ ډے چې کومه شروع شو هم په یو پوینټس کې راتاوېږي یعنی دلته د مونږ تاسو سره سو شو یو کنسoliډیټ ته مارکیټ کې بای اینڈ سیل سایډ اکومولیټ کیږي کنه بی اس ایل یعنی د مونږ تاسو سره سټاپ لاس هند کیږي کنه اچھا نیکسٹ د مونږ تاسو سره وی انسایډ بار کینډل کا چرته راغلا په ډیلی بیس باندې کا چرته انسایډ بار کینډل راغلا یعنی تب د بیاس لپاره خپل های ان لو به مار کوي ټیک تا خپل های لو تا مار کړل یعنی د پریویس ډے های لو ما ځان د لپاره مار کړل سداسه ټایپ باندې سداسه قسم باندې پریویس ډے های او پریویس ډے لو کچرته د موږ سره دلته یو انسایډ بار کینډل راغله انسایډ بار کینډل چې د پریویس کینډل نه های واخلي او نو لو واخلي یعنی سداسه ټایپ دلته د موږ سره نه های واخیستا شي او نه لو واخیستا شي نو دلته د موږ سره یو انسایډ بار کینډل راغله یعنی دلته هم کنسoliډیټ دی ولې چې نه پرایس په دې نه های شو او نه لو شو ټیک تا یو کنسoliډیټ شو په دې ټایم باندې به هم زت شي کوم د دوه د سیریز دي کنه چې په دې پوینټس کې بجټ ټریډ وایټ کوم وایټ کوم بای یعنی خپل ټریډ بنا خلم په دې ورځ باندې همیشه د پر کوشش کوه او سیټ اپ ملاویږي ته زیات نه زیات سیټ اپ ملاویږي ځکه چې ډیلی ټایم فریم دی په لو ټایم فریم کې به تاسو سره دلته مارکیټ کې خامخا موومېنټ راځي کنه خو زه به ټریډ همیشه د پر په دا ریزن باندې کوم چې داسې ټایپس ما سره راشي ټیک ده ان نیکسټ موږ تاسو سره یو داسې وي چې یا های په باډي سره واخلي هغه د موږ تاسو سره یو بولیش بیاس وي د دې ورځې لپاره او یو صرف داسې وي چې های نه کې سویپ او لو یې په باډي سره واخلي د بیاس هم د موږ تاسو سره سیل سایډ چانسز وي اوس راځي مارکیټ ته چې وګورو چې آیا د موږ تاسو سره زه د کرنٹ مارکیټ خبره کوم د کرنٹ پرایس خبره کوم چې نن نه د موږ تاسو سره د نن سم تاریخ ته نن د موږ تاسو سره چې کوم ډیټ ته هغه د 7 جولای کنه 7 جولای دا اوس 8 جولای چې کم یعنی پرون اوس د شپې 100 بجې دی 1 بجې دی سوري 2 بجې دی کنه 2 am دی د مونږ تاسو سره اوس د مونږ تاسو سره اوس مارکیټ کلوز کیږي کنه اوس چې مارکیټ کلوز کیږي لګه ټایم ته پاتې دی نیکسټ کینډل چې کم بیاس دی نیکسټ کینډل نیکسټ ډے چې کم مونږ تاسو بیاس دی یعنی د مونږ تاسو سره د مونږ تاسو سره د 6 جولای کینډل دا د شروع چې کومه دا لګه ټایم یې پاتې دی د با کلوز شي د 7 جولای کینډل با شروع شي اوس د 7 جولای کینډل به د مونږ تاسو سره بولی شوي او کبیر شوي هغه د پره زتا تا خایمه اچھا نو ته به وګوره د مونږ تاسو سره پریویس کینډل کومه ده د مونږ تاسو سره د 10 دی د مونږ تاسو سره یو پریویس کینډل دی د مونږ تاسو سره پریویس کینډل های دی یعنی چې مونږ تاسو ورته وایو پی ډی ایچ پریویس ډے های یعنی مونږ تاسو یو پریویس ډے های مارک لا د ځان لپاره ټیک ده نو مونږ تاسو چې کله پریویس ډے های ما ځان لپاره مارک کړه نو زبر د پریویس ډے لو هم مارک ما کلیر شو زبر د پریویس ډے لو هم مارک ما پی ډی ایل یعنی پریویس ډے لو ما ځان لپاره مارک کړه ټیک ده سو چې کله ما ځان لپاره مارک کړه اوس بس سو کوم انتظار به وکم یا کچرته توای چې ز سوینګ ټریډ کوم د دې ځای نه ز ډایرکټلی سیل سایډ ته راځم هغې دپاره د تا د چرته چې پریویس ډے های سویپ شوې ده هلته به ته وګورې چې هلته یو پی ډي ار یو پی واي یو پوینټ اف انټرست موجود دی او که نه دی موجود که چېرته موجود نه و نو هلته به ته د دې کینډل کلوزینګ ته انتظار کوي چې دې کینډل ته کلوزینګ وشي او نیکسټ کینډل زه خپل انټري واخلم ټیک ده سیل سایډ ته دلته موږ تاسو سره د پریویس ډے چې کومه های ده هغه سویپ شوې ده وي د ویک سره اوس دلته ګوره د مونږ تاسو سره په دې پوینټس باندې په دې پوینټ کې چلته وګوره ایگزیکټ د په دې پوینټ باندې د مونږ تاسو سره یو سره غلې دی یو اډر بلاک راغلی دی چې مونږ تاسو پوینټ اف انټرست ورته وایو یعنی پی واي ورته وایو یو ډیلی پی واي راغلی دی دلته ټیک ده ډیلی پی واي باندې دلته د مونږ تاسو سره یو راغی ټیک ده اوس ګوره چې کله راغی د مونږ تاسو سره زه به لاړ شم لږه سمال ټایم فریم ته یعنی مثلا د مونږ تاسو سره چې کم ټایم فریم دی دا کم ټایم فریم اوپن شوی دی د مونږ تاسو سره جست 1 منټ
ریسیټ کوم ټایم مې راشي. اچھا اوس دلته وګوره د مونږ تاسو سره یو پریویس ډے های سویپ شو لکه نه زه به راشم H4 ته یعنی ته به هر ټایم فریم ګورې په H4 کې د مونږ تاسو سره که چېرته ته وګورې په یو پی ډي ارې په یو ډیلي پی ډي ارې باندې دلته د پی ډي ارې های د پریویس ډے های چې کومه ده د پریویس ډے های په دې په H4 کې دلته مونږ تاسو سره دته وایو د پریویس ډے های سویپ شوی په H4 کې دته ټرټل سوپ ویلی شي که نه ټرټل سوپ کم پاینټ دی هغه ما بل ټاپکس کې الریډي پوسټ کړی دی هغه هم وګورئ چې کلیر مو شي ټیک ده. اوس وګوره د مونږ تاسو سره اصل کې د مارکیټ مقصد څه دی. زه لاړ شم دلته مونږ تاسو سره لیکوډیټي سویپ شوله زه راغلم H1 ته په H1 کې څه وشول په دې پاینټ باندې که ته وګورې دلته د مونږ تاسو سره دا پی ډي ارې به زه اوس ختمه کړم ولې چې دا ما کنفیوز کوي ځکه چې ما ته پته ولګېده الریډي. اوس به زه څه وکړم اوس مونږ تاسو سره زه راغلم H1 ته H1 ته چې نه راځې لاړ شه M15 ته لیکوډیټي او خپل سټرکچر معلوم کړه د ځان لپاره. زه خپل سټرکچر معلوموم ایگزیکټلی چې کم مونږ تاسو سره ریل کنسولیډیشن دی هغه ما مارکو ځان لپاره دلته ټیک ده. یعنی دلته مونږ تاسو سره یو کنسولیډیټ شوی دی که چېرته زه د مارکیټ میکر خبره وکړم یا د ریټیل ټریپ ماډل خبره وکړم نو دلته د مونږ تاسو سره څه شوي دي یو کنسولیډیټ شوی دی که نه. اوس د کنسولیډیټ د مونږ تاسو سره د کنسولیډیټ های ده او دا د مونږ سره د کنسولیډیټ لو ده. اوس څه وشول آی سی ټي وایي چې د مونږ سره چې کله کنسولیډیټ وشي او مارکیټ په اپوزیټ باندې یو د سپورټ او ریزیسټنس یعنی سپورټ د ریزیسټنس د کم د کنسولیډیشن های او لو دي په دې کې یو سایډ واخیسته شي یعنی ریټیل ټریډ ور آوټ کی دلته د مونږ سره څه وشول سیل سایډ لیکوډیټي یعنی د کنسولیډیټ لو یو واخیسته شي د کنسولیډیټ لو CLT یعنی کنسولیډیټ لو ټیکن یعنی د مونږ تاسو سره دلته ایکسپینشن چې کم وو ایکسپینشن دې سایډ باندې وشو په سیل سایډ باندې وشو. اوس دلته یو پی ډي ارې به یې خامخا ټیپ کړی وي یو اف جي خدا ده که نه که ته وایې چې نه زه زیات کنفرمیشن کوم نو لاړ شه په دې ټایم فریم کې ته وګوره یا H1 کې وګوره چې دلته H1 کې څه ټیپ شوي دي یعنی دلته په H1 کې څه ټیپ شوي دي چې د دې ځای نه مومنټ شوی دی یعنی د دې ځای نه مومنټ راغلی دی. ته وګوره کلیر کړه د ځان لپاره ځکه چې په مارکیټ کې هر ټایم فریم باندې کتل ضروري دي ټیک ده ضرور مارکینګ به کوي. اچھا دلته وګوره په یو پی ډي ارې باندې په یو اف جي باندې دلته یو اف جي پرته ده اوس په دې پاینټ کې به د دې اف جي د کم سایډ نه ایگزیکټ باینګ راتللی هغه معلوم کا ته به اف جي ایریا معلومه کې او د اف جي ایریا کې به خپل فیب ریټریسمنټ پلاټ کې اوس د ډسکاونټ په پی ډي ارې کې ډسکاونټ ایریا کې د مونږ تاسو سره باینګ راځي دلته ډسکاونټ ایریا ته راغلی دی. سو مونږ تاسو ته دلته پته ولګېده چې دلته یو ډیلی پی واي پرته ده نه سوري H1 پی واي پرته ده لاړم دلته زه رالم M15 ته ما وکړو کنسولیډیشن ایکسپینشن ډاون سایډ وشو. اوس ډیلی سوري د مونږ تاسو سره د H1 والا پی واي ټچ کړی و ټیک ده او دلته مونږ تاسو سره اصل مقصد څه دلته د مونږ تاسو سره اصل مقصد دلته کته وګورئ د M5 اف جی یعنی پوینټ اف انټرست دلته هم ټیپ شوی دی ټیک ده یعنی دلته د مونږ سره فلحال چانسز بای سایډ د ریټیل ټریډرز آوټ کولو کوشش کوي سیل سایډ ریټیل ټریډرز الریډي آوټ شوی دي ځکه چې دلته هم سیل سایډ لیکوډیټي ټیک آوټ شوی ده او سیل سایډ لیکوډیټي دلته هم آوټ شوی ده که زه وګورم چېرته د لیکوډیټي خبره وکړم او دلته هم موږ سره یو لیکوډیټي یعنی ریټیل ټریډرز ناست وي چې هغه یې آوټ کړل د مارکیټ نه او مارکیټ دا کار دی چې زه خپل ریټیل ټریډرز آوټ کړم ټیک ده. سو دلته د موږ سره ریټیل ټریډرز آوټ شول ټیک ده. دلته وګوره اوس ته به لاړ شې او به ګورې چې آیا په M5 کې ما سره MSS شوی دی او که نه. دلته موږ سره یو MSS وشو زه د سیل خبره کوم زه تا صرف اوس وایم چې د بای ولې تللی دی نو دلته د موږ سره ایگزیکټ سیلینګ ایگزیکټ پوینټس به زه څنګه کوم ایگزیکټ سیلینګ به زه د کم ځای نه کوم نو دلته موږ سره سیل سایډ لیکوډیټیز واخیستې شوې یعنی ریټیل ټریډرز آوټ شول لاړو مارکیټ د دې ځای نه د اډر بلاک ته یې ټیپ وکړو د دې ځای نه بای سایډ ته لاړو که چېرته ته پاور اف 3 استعمالوې یعنی
اکمولیشن مینیپولیشن ډیسټریبیوشن استعمالوي تا د زینا بای سایډ ته ټریډ جوړېدو او دا د ټارګټ کولی شو او کته چرته بیاس باندې صرف ټریډ کې نو الته ټریډ بیاس د هر پوینټ لپاره امپارټنٹ دی هر ټریډ اخیستلو لپاره امپارټنٹ دی چې تم بیاس معلوم کې کنه خو کچرته ته پاور اف 3 استعمالوي دلته ته بای سایډ ټریډ اخیستل شي ټیک ده سو دلته یې سوکړل مارکیټ د دې سایډز مارکیټ کوشش دا وي چې زه بوت سایډ ریټیل ټریډرز آوټ کم د مارکیټ نه پهله بایرز او سیلرز یعنی بایرز او سیلرز دلته دواړه آوټ شول اصل پوینټس اوس راځي اصل سمارټ منی اوس انټر کیږي مارکیټ ته ټیک ده اوس بای ریټیل ټریډرز اینڈ سیل ریټیل ټریډرز کچرته وګورئ یعنی موږ ته سره چې کم بایرز ناست وي او سټاپ لاس یې ډاون سایډ وي هغه آوټ شول دلته موږ ته سره کنسلټیشن لو باندې ریټیل ټریډرز سټاپ لاس پراته وي چې یو سپورټ دی سپورټ باندې یو سټاپ لاسز پراته وي او دلته موږ ته سره ریزिस्ټنس دی په دا باندې هم سټاپ لاسز پراته وي اوس موږ ته سره د لیکوډیټي یعنی د کنسلټیشن لو یې واخیسته ایکسپنشن ډیسټریبیوشن یې د اپ سایډ وکړو څه شو ډیسټریبیوشن یا ډسپلیسمنٹ د اپ سایډ وکړو ټیک ده یعنی د ریټیل ټریډرز دلته هم آوټ کړل په دې پوینټ باندې سو دلته د موږ سره آوټ شول څوک ریټیل ټریډرز بیا هم بای سایډ اوس اصل د تا مقصد جوړیږي دلته خو د موږ سره د پریویس ډے هاي نو سویپ شوی دا د موږ سره د پریویس ډے هاي وا اوس دلته د موږ سره د پریویس ډے هاي سویپ شو او موږ تاسو په ایچ او په ډیلی کې سب مارکیټ وی په ډیلی کې موږ تاسو سره چې کله موږ تاسو الته هاي ان لو مارکیټ وی ټیک ده الته موږ تاسو سره هاي او لو می مارکیټ وی اوس د هاي سویپ کړلا او یو اډر بلاک ته یو ډیلی اډر بلاک ته د موږ سره یعنی ډیلی پی وای د موږ سره پرته ده ټیک ده اچھا اوس خبره کومه ډیلی هاي سویپ شولا د موږ سره د موږ سره ډیلی هاي د نننې چې کومه هاي د دغه د نننې کینډل چې کومه د ډیلی والا دغه هاي ده ټیک شو دلته د موږ سره یو هاي سویپ شولا ٹھیک ده دا موږ سره نننې ډالي او دا پریویس ډے هاي ده سویپ شولا دلته اوس زما اصل دلته سمارټ منی انټر کیږي ګوره سمال منی اورو پورو انټر کیږي ٹھیک ده اچھا اوس دلته ګوره د M5 کې زه MSS ګورم ډیلی هاي سویپ شولا او پی وای ټچ کړل د ډیلی پی وای ټچ شولا اوس دا د موږ سره د M5 MSS ده څه ده د موږ سره د M5 MSS دلته وشو ٹھیک ده د موږ سره یو MSS پوینټ دی and د موږ سره all time high sorry هایست هاي دلته چې کومه ده په ډیره باندې هغه اپوزیټ کینډل په دې پوینټس کې چې اپوزیټ کینډل کوم راغلی وي الته د تا اوپننګ پوینټس ده CISD ده یعنی دلته موږ سره یو M5 ټایم فریم کې CISD هم وشوله ٹھیک ده یعنی دلته تا MSS او CISD کنفرم کړه ځان لپاره اوس ګوره راغی ډاون دلته د موږ سره مارکیټ سوکړل بیا اگین چې کوم ریټیل ټریډرز وي هغه ځان لپاره مارکیټ د ځان لپاره سوکړل آوټ یې کړل دلته تا پلس A سیټ اپ جوړیږي ٹھیک ده یعنی سمارټ منی اصل کې دلته انټر کیږي دلته د موږ سره یو پی ډیره ده اډر بلاک دی اوس دلته وګوره دلته د موږ سره د اډر بلاک لیکوډیټي سویپ شو صرف وی د ویک سره کنه په ویک سره د لیکوډیټي سویپ شولا اصل مقصد اوس دلته دی تا او په دې پوینټ باندې د پریویس ډے په هاي باندې اته دلته یو سمال ټایم فریم ټټل ویک سوپ جوړ شو سوشل دلته د تا ټټل ویک سوپ جوړ شو نو اصل کې سیلینګ د تا د پوینټس ناراضي چې کله د موږ سره په دې کینډل کې د سویپ شو او د دلته کلوزینګ راکو اصل مقصد د دې زینا ما سیلینګ راځي د زینا ما سیلینګ راځي اوس زما ټارګټ بسوي د پریویس ډے لو به مې وي او د کنسلټیشن لو به مې وي چې کم ډسپلیسمنٹ اکمولیشن مینیپولیشن شوی و ټیک ده او کته وایي چې نه زه سوینګ ټریډ کوم یعنی د ډیلی لو ټارګټ کوم نو ته د ډیلی لو ټارګټ کا او دلته دتا چې کم پوینټس دی د کم تا ټریډ دی هغه دتا کم سے کم دته چې کم پیپس رانیولې وي په دې پوینټ باندې چا ټریډ کړی وي په دې پوینټ باندې سما چې کم پیپس دی هغه به راځي سوري اچھا دلته د موږ سره ټوټل مارکیټ 647 پیپس موومنٹ راغلی دی ٹھیک ده 647 پیپس موومنٹ راغلی دی اوس ګوره اوس به ته نیکسټ ډے بکلوز شي او دلته تا پته ولګی دا چې د موږ تاسو بیاس چې کم دی هغه سره دی سیل سایډ دی تا الریډي ټریډ ایگزیکیوټ کړی دی یعنی د پریویس ډے لو تا ټارګټ کړل ٹھیک ده او مارکیټ اته په ډایرکشن د تا په فیور کې خمزیدار لاړو ٹھیک ده د موږ تاسو سره
خپل پی ډی ری او خپل ډیلی بیاس داسې معلومیږي باقي پریکټس کوي پریکټس ډېر ښه شیز دی او بله یو خبره د ما یاد در سره ساتئ چې چېرته هم ته ټریډینګ ته راځې نو په ټریډینګ کې پریکټس ډېر زیات امپارټنټ دی ټیک دی دا خبره زه بار بار کوم چې په ټریډینګ کې پریکټس ډېر زیات امپارټنټ دی ډېر زیات مهم دی د ټریډینګ کې پریکټس کول ټیک ده سو که چېرته زه وګورم زما ټي پي اټچ نه ده خو د 90% د ما ټي پي ډن شوې ده اوس به نیکسټ ډے بیا تاسو ګورئ چې آیا دا ټي پي ډن کېږي او که نه خو به هر حال د تا ټریډ وین شوی و ټیک ده او بله یو خبره چې کله ته لرنینګ سټیج باندې وې لکه یو وي پروفیشنل ټریډر یو وي بګینر ټریډر یو وي پرو ټریډر که ته چېرته پرو ټریډر وې یا شاید دلته ډېر کسان ناست وي چې پرو ټریډرز هم وي شاید دلته کسان ناست وي چې بګینرز هم وي شاید دلته کسان ناست وي چې نن یې پیله ورځ وي او دا ټاپک یې کولاو کړی وي ټیک ده سو زه یو خبره کوم چې چېرته هم ته په لرنینګ سټیج باندې وې په یو بګینر سټیج باندې وې هلته ته خپل ویکینډ مه انجوی کوه او چې کله ته پروفیشنل وې او ته خپل پرو ټریډر وې که نه هلته ته خپل ویکینډ انجوی کوه خپلې چټیانې کوه خپل چکرې وهه او که چېرته ته بګینرز وې هلته نو چکرې نو انجویمنټ هلته به ته خپل کار کوې په خپل شیز باندې به ته کار کوې ځکه چې تا مخته سوچونه دي تا مخته فیوچر دی تا د شی نه ته خپل غربت ختموې ټیک ده او بله یو خبره آی سی ټي وایي چې ته چې کله په یو سټریټجي باندې کار کوې او هغه سټریټجي الریډي تا ته خپل غدر کوي که نه وینینګ ریټ یې زیات وي او هغه ته خپل پرافټ درته وباسي چې کومه سټریټجي وي نو هغې نه علاوه تا ته نورې سټریټجي په کار نه دي چې ته یې وکړې ټیک ده لکه مثلا اوس ما کړی دی ای سی ټي ایس ایم سی اوس ما ته خپل ای سی ټي ایس ایم سی ما ته کار راکوي ما ته په کار نه ده چې زه پرایس ایکشن وکړم ما ته په کار نه ده چې زه کوارټرلی تیوري وکړم یا بل داسې څه وکړم ځکه چې ما ته الریډي د خپله سټریټجي کار راکوي سو چې یو سټریټجي کار درکوي بله سټریټجي ما سلیکټ کوه ټیک ده او بل دا وایي چې ته به همیشه دپاره خپل سیګنل د بل چا سیګنل د بل چا پریډکشن باندې فالو کوې چې مطلب د چا نه تپوس وکړې چې د مارکیټ ډایرکشن څه دی نیکسټ ټایم دپاره په خپل انالیسیس باندې خپل ټریډ اخله او بله یو خبره یې دا کړې وه چې د مونږ تاسو سره چې ته کله ټریډ کوې په هغې ټایم باندې د خپل ټریډ انالیسیس د چا سره مه شیر کوه ځکه چې مارکیټ دا غواړي چې ما ته کسان زیات انټر شي او زه هغه ریټیل ټریډرز غوندې مارکیټ کې لږه سره خراب کړم ټیک ده اچھا نو ته به څه کوې خپل ځان له په خپل انالیسیس باندې یوازې ټریډ اخله چې د ډېرې ټریډرانو نه ته مختلف وې ریټیل ټریډرز باهر وي او ته د سمارټ منی سره ناست وې ټیک ده سو د هغه پاینټس دي چې د کم ځای نه اصل کې سمارټ منی انټر کېږي اوس ما د دې ځای نه ټریډ واخیستو د دې ځای نه اصل کې سمارټ منی انټر شوله سیل سایډ ته او دلته د ما ټي پي ډن ده کلیر شوله باقي دعاګانو کې مې یاد ساتئ مور پلار زیات خیال ساتئ والسلام